ګوره په جهنم کې چې شیطان کم سپیچ کوي بیان کوي هغه الله پاک نقل کړ چې ګوره دا خبره بیا تاسو ته کوي په جهنم وعده سره الله پاک کړی و ارڅ په سترګو ویني نو خود به وایي چې رښتیا د مرګرتیا نه اوسه د ټوله دوکه ده وما یعدهم الشیطان الا غرورا شیطان څه کوي شیطان به دې په نیمه لاره کې پرېږدي او دا منظر الله پاک په دې سورې ابراهیم دغه آیات درته وایم په دې سورې ابراهیم 22 نمبر آیت کریمه دې کې الله پاک دومره ښایسته ذکر کړی دی په دې قرآن شریف کې د شیطان دا خبره خو لږ واورئ که نه مړه د مرګرتیا نه اوسه د ټوله دوکه ده وما یعدهم الشیطان الا غرورا دوکې واورئ ښه سورې ابراهیم دا چې کوم دی 14مه سپاره ده او 22 نمبر آیت کریمه وقال الشیطان او به وایي دا شیطان دا چا چې ورسره دوستۍ کړې وي په دنیا کې دا چا چې ویلو چې ته زمونږ چې کوم دی مشر یې بس ته مخکې موږ درپسې هغه خلکو ته به دا شیطان ووایي څه به ورته وایي کله به ورته وایي لما قضی الامر هر کله چې فیصله وکړي شي د کار چې کله رب ذوالجلال فیصله وکړي د شیطان او د شیطان د ډلې باره کې او دغه شان د جنتیان جنت ته ځي او شیطان او د متبعین او پیروکار او د ده پسې چې څوک روان هغه ټول جهنم ته ور واچوي فیصله وشوه د دغه فیصلې نه پس به دا شیطان دی به تقریر کوي زبردست ښکلی بیان به کوي جهنم کې جهنمیانو ته شیطانانو ته د خپلو ملګرو ته ان الله بېشکه الله جل جلاله ګوره د شیطان د عقیدې ته ګوره او د دې سوچ ته ګوره په دغه حالت کې انجام ته خو رسېد که نه په دغه حالت کې د ده دا خبرې واوره ښه د ده دا خبرې څونه د هوښیارتوب دي لږ د دې شیطان نه هوښیارتوب زده کړي ان الله بېشکه الله تعالی وعدکم وعده کړې وه تاسو سره دا خبرې اوس د چا دي دا خو د الله کلام دی قرآن شریف کې الله نقل کړي خو دا خبرې د شیطان دي ښه دا اوس شیطان لګیا دی ذهن کې دا وساتئ او شیطان لګیا دی مجلس جوړ دی او دا ټول پیروکار ورته ناست دي او شیطان تقریر کوي دوی ته خبرې کوي څه ورته وایي ان الله بېشکه الله تعالی وعدکم وعده کړې وه تاسو سره وعد الحق حق وعده یې در سره کړې وه الله د سره سچه وعده کړې وه وعده در سره الله پاک کړې وه هر څه به په سترګو ویني نو خود به وایي چې رښتیا وعدتکم او ما تاسو سره وعده کړې وه فاخلفتکم نو ما تاسو سره خلاف ورزي وکړه ګوره اوس دا هغه پرېښودل دي وایي په آیات باندې الله چې تاسو سره وعده کړې وه وي حق وعده یې کړې وه څونه زبردست تقریر دی سم زموږ د سیاستدانانو تقریر دی دې تقریر ته ګورې لکه ته وایې د پاکستان سیاستدان لګیا دی الله د سره وي چې وعده کړې وه بلکل رښتیا وه سچ او حق وعده وه ما هم د سره وي وعده کړې وه فاخلفتکم ما د هغې خلاف ورزي وکړه ما هغه پوره نه کړې شوه ما د هغې خلاف وکړل دا تاسو سره وعدې کوي چې ودرېږي که نه چې په سرو کې به هم پټ کړو په سپینو کې به هم پټ کړو او چې کله هغه کورسۍ ته ورسي نو بیا ته موږ ټول هیر شو وي تاسو ته چا وي تاسو وي څوک یې بیا پېژنیم نه هسې وله مونږ منډې والي ځانونه هم ستړي کړي نو ما خلاف وکړل د هغې تاسو سره مې خلاف ورزي وکړه وما کان لیا او نو زما دپاره علیکم په تاسو باندې من سلطان څه زور زما خو په تاسو څه زور نه و لکه تاسو ولې زما منل شیطان وګوره د خپلو تابعدارو ته به وایي تابعدارو وما کان لی علیکم من سلطان زما خو په تاسو باندې څه زور نه و جبر نه و الا مگر ان دعوتکم دا چې ما تاسو له دعوت درکو دا چې ما تاسو رابللی دي ګناه طرف ته کفر طرف ته شرک طرف ته ما تاسو رابللی دعوت به مې درکو ناروا طرف ته فاستجبتم لی پس تاسو زما خبره ومنله تاسو زما دعوت قبول کو ما خو تش دعوت در کړی زما خو در باندې څه زور نه و دا ګوره اوس دا دې پرېږدي په داسې ځای کې ما خو په تاسو څه زور نه و تش دعوت مې در کړی و د کفر شرک د ګناه هر فسق فجور شیطان هم د دغې خبرو دعوت ورکوي که نه ما خو صرف دعوت در کړی چې دعوت مې در کړو فاستجبتم لی تاسو زما دعوت قبول کو تاسو داسې وکړل فلا تلومونی دا ډېره زبردسته جمله ده تاسو ما مه ملامته کوئ شیطان به دې تابعدارو ته څه وایي دا چا چې تابعداري کړې خبره یې منلې ده فلا تلومونی تاسو ما مه ملامته کوئ ولومو انفسکم او ملامته کې خپل ځانونه ځان ملامته کې مطلب یې دا تاسو چا وایي چې زما منئ تاسو چا وایي چې ما پسې راځئ ما مه ملامته کوئ ګوره ځان وباسي اوس هلته هم ځان وباسي چې ما مه ملامته کوئ ګناه زما نه ده ټوله ستاسو ګناه ده ما خو په تاسو څه زور نه و ما خو صرف دعوت درکو ناروا طرف ته ناجایزو طرف ته تاسو بس په هغې آمنا وسلم نه ووایي تاسو قبول کو نو تاسو ما مه ملامته کوئ ښه دا به ولې دی وایي په جهنم کې به پې ټول راغونډ شي وایي به چې تا راته وي تا به راته شنه شنه باغونه خول تا به راته وي چې د بوتانو سجده کوه دا نیغه لاره ده
تا به راته وایي چې یاره دا کار کوه دا نیغه لاره ده، دا کوه دا نیغه لاره ده، او هغه نیغه به دې راته وایي چې دا کږه ده، نو دی به ورته وایي فلا تلوموني ولوموا انفسکم، ما مه ملامته کوئ، ځان ملامته کوئ خپل ځانونه. ما انا بمصرخکم، زه نه یمه چې ستاسو فریاد اورېدونکي، زه ستاسو فریاد نه اورم، زه ستاسو فریاد اورېدونکي، ما ته فریاد مه کوئ. خلک خو به ټول چاپېره شوي تابعدار که نه چې زمونږ مشر دی خو دی به مسخلاصوي، دی به ورته وایي وما انا بمصرخکم، زه ستاسو فریاد نشم اورېدی، وما انتم بمصرخیه، او نه تاسو زما فریاد اورېدی شئ. خپله خو به هم په عذاب کي که نه، تاسو زما فریاد نشئ اورېدی، زه ستاسو فریاد نشم. ولې فریادونه به د یو بل اوري، مطلب دا چې تاسو زما فریاد رس نشئ جوړېدی، فریاد زما نشئ لرکولی، او زه ستاسو نه نشم لرکول. او بیا به څه وایي انی کفرتو، وی بېشکه زه انکار کوم، زه کفر کوم بما د هر هغې څه نه اشرکتموني چې تاسو به زه شریک کوم من قبل مخکې د دې نه. اوس ګوره بیزاره شو، وی زه انکار کوم، انی کفرتو، شیطان وی زه انکار کوم، دی به بیا وایي جهنمیانو ته زه انکار کوم په هر هغې څه باندې اشرکتموني چې تاسو به زه شریکولم، تاسو به زه د خدای سره شریک کولم. د خدای سره شریکي هم دا ده، ګوره دا مخکې آیات کې تیر شو، د شیطان بندگی چې څوک کوي د شیطان خبره منل دا د شیطان بندگی ده. شیطان حملې دي او دا د شیطان د الله سره شریک کول دي چې کله د شیطان بندگی او د هغه اطاعت کې، نو شیطان به ورته وایي چې زه خو د هغې شي نه انکار کوم، تاسو زه ولې د الله سره شریک کولم، تاسو به زه د الله سره نه شریک کولم. اوس بیزاره شو، انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، یعنی د دې حالاتو نه مخکې په دنیا کې تاسو چې زه په څه کې شریک کولم د الله پاک سره، نو زه خو د هغې نه انکار کوم، مطلب زه خو د الله سره شریک نه یم. تاسو ولې داسې کول؟ ان الظالمین لهم عذاب علیم، بېشکه ظالمان دي او د دوی دپاره عذاب دردناک مقرر دی. نو اوس دا د شیطان هغه خبرې اترې وي چې کله به شیطان د خپلو تابعدارو سره په جهنم کې کوي، په آخرت کې کوي، قیامت پر ورځ چې کله فیصله واورېدي شي چې ځئ او که په جهنم کې ورته تقریر کوي، نو دا د شیطان هغه خبرې اترې دي، دا د شیطان هغه دوکه وه چې تاسو ته مه وایي. دوکه ټولې خبرې د دوکې دي که نه دي؟ دلته راته څه وایي او بیا په جهنم کې څه وایي، او قربان د الله پاک د قرآن شریف، د قرآن کریم د مقام او د کې ټول د غیب علم دی، ټول د غیب خبرونه. په جهنم کې چې شیطان کم سپیچ کوي، بیان کوي، هغه الله پاک نقل کړ چې ګوره دا خبرې به بیا تاسو ته کوي په جهنم کې.